کله دا پل تیار شو افتتاح شوه نو اولنې گاډي پې چې تېرېده هغه ټایم درته یاد دی چې کوم گاډي تېرېده؟ بالکل هغه ټایم تاسو به څنګه پورې وتئ جال من نه جاله دا کوم لانچ خو نه و خو جاله به ورته مونږ مو په تاسو مو په شناز به وه پاسه کې تختې وي په هغې زه پخپله په دې سیند باندې پورې وتی یم چې په هغه وخت کې بالکل دا دغه نه و دا پلونه مولونه نه و نه دا روډ پورې آبادي ډېره وه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شیف الله. پروګرام ام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا وخت زه بالکل دا دریای سند چې بهیږي د دې په دې غاړه باندې چې کوم دا پیس هوټل دی دې کې ناست یم دندۍ کې. پورې طرف ته هزاره ده او دې طرف ته ملکن ډیویژن دی یعنې پورې ډسټرکټ بډګرام دی او دې خوا شانګله ده. دا وخت موږ سره د دې خاورې ډېر محترمه سرنواز خان لالا چې دی هغه موږ سره موجود دی. چونکې دا علاقه دا هوټل هر څه د دوی دي د دوی په دې خاوره ناست یو او دا شاته چې کومه پل تاسو ته ښکارېږي نو دا ډېر تاریخي پل دی او د دې د وینا مطابق دا د دې د سترګو د لاندې جوړ دی هغه ټول منظر دوی ته یاد دی نو ورسره خبرې اترې کوو. لالا ډېر مهرباني موږ ته دا وخت راکولو او څنګه چې ما د دې پل ذکر وکړو نو تاسو به تقریبا په هغه وخت کې د څومره عمر وای چې کله دا پل جوړېده؟ یاره دا اولنی پل چې جوړېده نو کم از کم زه به د 10-12 سال وم. اولنی مطلب دا چې کوم منځ کې دا برجې منځ کې برجې چې ښکارېږي دا خالي برجې دا خالي برجې چې ښکارېږي دا د تختو پل جوړ شو او د دې نه مخکې بالکل دلته هېڅ شی هم نه زه پخپله په دې سیند باندې په جاله کې پورې وتم. یعنې چې دلته بیخي پل نه و نو لکه بالکل نه و. تاسو به څنګه پورې وتئ جال من نه جاله دا کوم لانچ خو نه و خو جاله به ورته مونږ مو په تاسو مو په شناز به وه پاسه کې تختې وي په هغې زه پخپله په دې سیند باندې پورې وتی یم چې په هغه وخت کې بالکل دا دغه نه و دا پلونه مولونه نه و نه دا روډ پورې آبادي ډېره وه آبادي وه کافي آبادي وه خو پل مول نه و. د هغې نه وروسته بیا دلته د فوجیانو یو کیمپ راغی هغه کیمپ دلته جوړ شو د هغې نه وروسته دا کار شروع شو بیا هغو په لانچ کې به کته نری کاڼ ورته وایي د هغې نه به یې دا کاڼي راوړه هغه به مصریانو جوړول دا برجۍ د هغې نه جوړې کړي دا برجې د تورې برجې دا برجۍ دا منځ کې ښکارېږي او دا د چا دور بوته؟ دا د یحیی خان دور یحیی خان د دې افتتاح کړله بیا پخپله راغلی خپله راغلی ماسخوتن ټیم و او د دې افتتاح هغه کړله. تا د یاد ما ته یاد دی موږ دلته موجود وو 22 ګاډي وو هغه سره 22 ګاډي خو موږ چا پرېښودونه هلته نږدې سهار باندې چې موږ لاړو هغه تختۍ لګېدلې وه او په هغې باندې هغه د افتتاح هغه بورډ لګېدلی د هغې نه وروسته بیا ډېر وخت وروستو دا پل جوړ شوی دا برغاړې دا چې کوم د اوسپنې دا ښکاري جنرال جوړ کړل دی او د دې افتتاح ضیاءالحق صاحب کړی وه 1978 کې ما دغه کې وکړه بالکل او دا درېیم پل خو اوس جوړ شوی هسې دا غټ پل چې د دې خوا چای نه چې کوم 1978 کې جوړ کړی ضیاء صاحب چې افتتاح کړی وه دا ډېر ناشنا پل دی که نه هغه وخت کې دې ته به تاسو ولاړ وئ ستاسو د مخې جوړېده نو ډېر څه ناشنا عجوبه وه لکه خلک به هم ورته ولاړو نو هغه منظر درته یاد دی؟ بالکل راته یاد دی بالکل راته یاد دی په دې کې چینیان باړه مو دا دغه چې جوړولې نو هغو دلته د سیمنټو سټاک و د پله سره او هغو به دا فارمې تړلې لاول نه دا بورجۍ جوړې کړي دي بیا یې رسۍ پاس کړي دي د هغې نه یې وروسته بیا دا اوسپنو دا ګاډرې پاس کړي دي یعنې اول دا رسۍ پاس شي اول رسۍ پاس شي د کوټۍ چې جوړې شوې بیا دا رسۍ پاس دا رسۍ په کومه طریقه پاس کړو لکه څه شی به راښکلی به یې څنګه څه طریقه دا په هغو سره خپل انتظامات وو که نه هغه چینه والا سره کرینکونه به ورسره مختلف څیزونه ورسره مشینري ورسره دې منځ کې هغو یو بورجۍ جوړوله خو دا ځای چې هغو ناپ کړی نو دا 1800 که 1750 فوټ د دې ګهرۍ ده د دې منځ کې 1700-1800 فوټ دا جوړ دی جیمي کې په جیمي کې وړي کې خو به لکه تقریبا 2000 نه عبارت نو دا چینه والا دا پل جوړ کړی او بیا وروستو ګاډرې لګولې دې منې بیا سیمټو تختې لګولې بیا څه وخت کې هغه لر کړل دي اوس یې پې د اوسپنو پلیټونه لګول او څونه ټایم کې به دا پل جوړ شو تقریبا؟ یاره دا به په زما خیال دی 2.5 کالو کې هغو بالکل کمپلیټ کړی او چا راته وایي چې ډېر خلک پکې هم ډوب شوي کار به یې دوران چینیان نه چینیان دي کې بالکل نه ډوب شي هغو لاندې جال لګولی لاندې جال لګولی یو 2 چینیان راتاو شوي خو لکه سیند ته نه وتلي جال کې به یې څاري هسې خو خلک دلته ډېر ډوبېږي او بیا مطلب چې کله دا پل تیار شو افتتاح شوه
نو اولنې ګاډی پې چې تېرېده هغه ټایم درته یاد دی چې کوم ګاډی تېر بالکل هغه ټایم باندې دا چینیان چې وو دا په دې یو سیټ دی دغه باندې ناست وو دغلته پټواری جوړې کړي دي هغو په دې پله باندې او دا د پاکستان فوجیان چې وو دا په دې بل سیټ ناست وو او بیا د هغه ځای نه ضیاءالحق صاحب راغی راپورې وته او بیا واپس شو پخپله دا افتتاح راغلی او دا موږ ته یاد دی موږ ورته ټول دې بر ځای کې ولاړ وو خلک هم ډېر خوشحاله اوسئ او ناشنا کیسه خوشحاله او ډېر زیات خوشحاله قدرمنو کتونکو تاسو دا تاریخي هسټري واورېده لکه ډېر ماشومان زما په عمر کې ډېر خلک تېرېږي را تېرېږي که نه په دې پل باندې څوک پې ټیک ټاک جوړوي څوک پې ویډیوګانې جوړوي خو ما راشي چې نن درته دا هغه تاریخي خلک دی که نه چې دا منظر دوی په خپلو سترګو باندې لیدلی دی 1978 جون 1978 کې بیا جنرال ضیاءالحق صاحب شهید چې دی نو هغه د دې پل باقاعده افتتاح کړی و او د چاینا چې کوم وزیر اعظم و نو د هغه نوم و کینګ پیاو د هغه نوم و اوس ما په دې موبایل کې بیا ما سرچ کړ دې ما ریکارډ راوویسته دا یو تاریخي پل دی او په کوم انداز چې جوړ دی نو ما په خیال چې ډېره زمانه پکې ووته 1978 2200 2600 لویه زمانه ووته نو تاسو پروګرام وکړه خپل کوربه شپ الله ته ورکړئ اجازه ته وګورئ همدم چې د لوی الله په امان